علما لیکي چې یو ښځه او خاوندو ډېر غریبان او داغه ملک بادشاہ چې نو داغه متعلق دا مشهوره وه چې څوک ولا ورشي او څه تحفه او ډالۍ ولا یوسي نو هغه ولا ډېر لوی انعام ورکوي. نو د ښځې خپل خاوند ته ووایي چې سړیه مونږ خو د خدای غریبان یو، تم دې بادشاه له ورشه که نه کسې درکړه. هغې ورته ووایي چې ښځې هغه بادشاه له خو خلق تحفې او ډالۍ وړي نو مونږ سره څه دي؟ ښځې ورته وایي چې نور څه خو نشته، خو د پشکال میاشته او بارانونه شوي دي او دا ډنډې ډکې دي د اوبو نه، نو دې نه به درته منګی ډک کړمه، سر به یې وتړم او دا والا د خپل ملک تحفه یوسه. ویل ډېره ښه ده. منګی د ډنډې د اوبو نه ډک کړی دی او سر یې ولا تړلی دی او بادشاه چې و نو هغه د 2 میاشتو په مزل لرې و. ښځه ورسره شوه او میړه یې د کلي نه بار وویستو، د خدای په امان یې ورته ووی او رخصت یې کړ. دا کور ته راله او دس یې وکړ او په مصله ودرېده او 2 رکعاته نفل یې وکړ. عزیزانو خدای دې توفیق درکړي چې 2 رکعاته نفل وکړي په دې نیت باندې چې خدای زما څه حاجت دی او درنه یې غواړم. 2 رکعاته نفل وکړي او بیا خدای ته التجا او دعا وکړي، الله تعالی هغه کار بیا خامخا کوي. نفل یې وکړه، مصله یې واچوله او پې ودرېده او نفل یې وکړه. مولانا روم وایي چې زن مصلا باز کردای از نیاز، زن مصلا باز کردای از نیاز، رب سلم ورد کردا در نماز. ښځې مصله واچوله او په مانځه کې دعا وکړه. څه دعا یې وکړه؟ رب سلم ورد کردا در نماز، اے خدایا زما خاوند د 2 میاشتو په مزل باندې لرې لاړو، خدای صحیح سالم یې ورسې او بیا په ډکه منګول واپس راوله. دا دعا 2 میاشتې کې سړی بادشاه ته ورسېد او درخواست یې وکړو چې صاحب یو سړی راغلی دی او څه تحفه یې راوړې ده. بادشاه ویل راننه یې باسئ. چې دننه یې بوتلو سړی په خیر رالی، جوړې په خیر. خیر شه بچیه څه دې راوړي دي؟ ورته یې وی ماء الجنه، د جنت اوبه مې راوړي. بادشاه ورته وی ماشاء الله سبحان الله، الا لکه ګلاسونه راوړئ چې دا د جنت اوبه دا ټول د دربار خلق اوس کی. ګلاسونه راوړو، اندازه وکئ چې 2 میاشتې کې په منګي کې کومې اوبه پراته وي نو چې د هغې به بوی څنګه وي او د هغې به خوند څنګه وي. نو اول هغه ګلاس بادشاه وڅکلو او الحمدلله یې وویل او بیا یې وزیرانو ته وویل چې وڅکئ. وزیرانو خیال وکړو چې د 2 میاشتو اوبه دي، خو چې بادشاه وڅکلې نو بیا جنیجو څه کار و چې نه به څکلې. نو وزیرانو هم ټولو هغه ګلاس وڅکلو. چې ویې څکلو نو اوس بادشاه دې سړي ته وایي اسې دا ټکی یاد لرئ چې د عظیم انسانیت دا څومره اوچت شي. بادشاه ته ګوره او د څښا اوبو په عوض کې دې سړي سره خبرو ته وګوره. ورته وایي وسړیه دا تا خو دومره لوی عظیمه تحفه راوړې وه چې په خدای قسم که ما سره د دې قیمت شته چې زه یې تاله درکړم، خو زه د دې په بدل کې به یو حقیر غوندې شی زم درکړم. حکم یې وکړ چې دا سړی خزانې ته بوځئ او دا منګی ورته د سرو زرو ډک کړئ او بیا یې د دریای دجله په دې غاړه باندې دا سړی تیر کړئ. دا ورته وښایئ چې دلته اوبه وګوره دریابونه بیږي، دلته قیمت ستا د اوبو نه و، دلته قیمت ستا د دې اخلاص. عزیزانو دا واقعه شارحینو د حدیث د یو روایت په ضمن کې لیکلې ده. روایت دا دی چې په قیامت کې به الله چې چا ناراضي شي نو داغه ګناهونه بم په نیکۍ بدل کی.
نو شارحین د حدیث چې دي هغه په دې کې متردد دي چې ګناه په نیکۍ څنګه بدلی. دا شی عقل نه بار دی. نو که تاسو خیال وکئ دین د عقل شی خو نه دی. دین خو هغه شی دی چې چرته د انساني عقل خاتمه وشي هلته د دین ابتدایي. نو شارحین د حدیث وایي چې عقل دا تقاضا نه کوي چې ګناه به په نیکۍ څنګه بدلی. نو شارحینو دا واقع لیکلې ده چې تاسو وګورئ د دنیا بادشاہ چې وغواړي نو هغه څخه اوبه په سرو زرو بدلی. نو قیامت کې چې الله وغواړي نو هغه ګناه په نیکۍ نشي بدلولی. نو زما عزیزانو په بادشاهانو کې دومره عظیم بادشاهان تیر شوي دي چې عقل ورته حیران. او دا ټول سبق چې و پیغمبري سبق و. هر یو بادشاہ د پیغمبر د شان او داغه د تعلیماتو نه به خبرو. نو د الله مهرباني به چې وشوه نو هغه رنګ به پې وختو او داغه خصلت او خوی چې دی هغه به هم داسې شو. لکه تاسو وګورئ د موسی علیه السلام زمانه ده او یو سړی دی هغه ګډې سره. اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره خو دې سره سره خدای هم یادوه. نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته یې ستړی به یې چې لږه چاپي درته وکړم. یا الله ته به چرته یې زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزیدار پی دي چې دا در باندې اوس کړم. یا الله ته به چرته یې جامې به دي خیرني چې درته یې ووینځم. دا یې وظیفه ده. اوس عزیزانو په ظاهر که تاسو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی. که ستا دا عقیده ای چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش. که ستا دا عقیده ای چې الله ستا د ګډو د چیلو پیو ته محتاج دی. که ستا دا عقیده ای چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی. دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر دی. او شپون لګیا دی دغه وظیفه. موسی علیه السلام پې راپېښ شو. هغه ورته وی چې دا څه وی؟ هغه وی صاحب زه وظیفه کوم خدای یادوم. هغه ورته ویل ظالمه دا څنګه خدای یادوي؟ دا خو د کفر الفاظ دي. الله دې که دا عقیده راله چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو په ټکي به کافر شي. ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج نه دی. نو دا خو د کفر الفاظ دي. اشپون ورته وی چې موسی که دا د کفر الفاظ دي نو زما خو 15 کاله وشو چې زه دا وظیفه کوم. موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې 15 کاله وشو چې بیړه دې غرقه ده. هغه ګډې او چیلی په ځای پرېښوی او لاړو نسکور په یو کنده کې پروت دی او جاړي چې خدای اوس زه څه خبر یم چې ته څنګه خدای او څنګه یادېدل غواړې؟ ما ته څه پته ده؟ لکه زمونږ دا زمانه اوس وګورئ دې سپینګیرو بوډاګانو نه تپوس وکئ چې کاکا تاسو خدای څو منئ؟ نو دا خو به وایي چې یوې منم. لیکن تا سره د خدای په یووالي څه دلیل شته؟ ته خدای ولې یو منې؟ دلیل لرې؟ ما به وایي نه. نو دا یاد لره چې خدای څوک یو مني او دلیل ورسره نه دا ایمان ناقص دی. دا ایمان کامل نه دی. الله چې یو منی نو داغه د یووالي دلایل بزده کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منی نو داغه د پیغمبرای باندې دلایل بزده کوي چې داغه د پیغمبرای دلیل څه دی. نو که خدای یو منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی. که پیغمبر یو منی او خاتم النبیین منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص. تاسو خیال راغی لکه هغه ورځې د قادیانانو یو کتاب ما ته چاراک پاغي کې حواله ورکړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی بعدی حدیث چي ده دا حدیث غلط ته. پیغمبر دا نه دی ویلي چې ما نرستو بل پیغمبر ناراضي. او حواله ورکړي ده په تفسیر در منصور باندې
تفسیر در منصور صف افلان دالی. کتاب ما تدلته یو